زه یې فنکار کړم شاعر او مصور یې کړم ماته د مینې د تاوان ګټه معلومه ده. الله پاک کائنات په بشمیره انسانانو خسته کړی دی او الله پاک هر انسان ته جدا جدا صلاحیتونه بخلی دي کوم چې په امروزه ژوند کې دغه انسان پیژنګلو جوړ شوی ده. دغسې د ملکنډ اریان کوټ سیمې سره تعلق لرونکي د 14 جماعت طالب علم کامران خان چې دوی ته الله پاک په مجسمو او په ګوتو د تصویرونو جوړولو هنر ورکړی دی. کامران خان د مټي خاوري د خمبیر نه انساني شکل مجسمې ډېر په صفای او په هنر جوړوي ولی کامران خان په آرټ فن کې هم د چانه کم نه دی. چاته چې یو نظر وګوري نو هو به هغه تصویر جوړ کړي. د دې نه علاوه په منظر کشۍ کې هم لوی کمال لري. شوق خو زما د بچپن نه د تصویرونو جوړولو د قدرتي مناظرو جوړولو شوق مې دی. نو کار خو زه د بچپن نه کوم خو باقاعده شروع چې کومه ده نو ما د 15 کالو راسې کړې ده د سکیچز جوړولو او مجسمې جوړول. پیله شروع مې د ډاکټر خالد زیار صاحب د مجسمې نه کړې ده په 2016 کې. نو د تیرو 2 کالو راسې مجسمې جوړوم. دنیا خو لکه د مختلف ټیلنټ نه ډکه ده نو چې څه د چا زده وي او په هغې کې مخ وړاندې ځي نو دا ډېره زه اپریشیټ کوم او بلکې زما خو ورته اجازت دی. زما ټولو بچو ته زما دا اجازت دی چې کم فن کم هنر چې هغه موږ ته په خپله ژبه کې داسې ویلی شو چې هغه فایدهمند دی که نه هغه د دوی اختیاري. په ملکنډ کې د کامران خان فرهنګ ډېر زلمي شتون لري چې د دې قسمه صلاحیتونه ډک دي ولې دوی ته د مرستې او نگرانۍ لوی ضرورت دی. دارنګه د فن خاوندان زلمي یقینا چې لویه پانګه ده. که چیرې حکومت د دارنګه فنکارانو لپاره آرټ ګیلرانې جوړې کړي نو د کامران خان فرهنګ به د نورو ډېرو زده کوونکو ته ښه موقع په لاسو راشي. عمران دریاب، خیبر نیوز، اریان کوټ، ملکنډ.